السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو مشر تپوس کړی دی چې خلک جومات ته داخل شي نو او ټول خلک فارغ نه وي، څوک په تلاوت کې مشغوله وي، څوک په منځونو په نفلونو ولاړ وي، څوک په اذکارو کې، څوک هسې ناستې. نو په داسې ټایم کې سلام کول، په داسې ټایم کې سلام کول دا سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. په داسې ټایم کې د سلام نه منع نه ده راغلي، بلکې سلام باره کې ډېر صریح روایت موجود دي. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. نو دغه روایت کې داسې چې تاسو جنت ته د هغه وخته پورې نشئ داخلی دی څه پورې تاسو ایمان نه راوړئ، مؤمنان شوي نه یې، او تاسو مؤمنان به د هغه وخته پورې نه یې څه پورې دی به سره مینه نه وي. او د الله پیغمبر فرمایي چې شی درته ښیم نه چې هغه تاسو کوئ نو تاسو به په خپل منځ کې مینه پیدا کېږي، سلام خور کوي. نو د سلام عام کول دا په هر ټایم کې راغلی دي، د دې لپاره څه خاص ټایم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی ښودل. او د بخاري او مسلم دواړو یو صحیح روایت دی چې تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، که څوک پېژنې او که نه پېژنې سلام به کې. نو دا سلام چې څوک فارغي نو هغه به د سلام جواب ورکړي، چې یو تن هم فارغ دی هغه د ټولو خلکو به سلام جواب ورکړو نو د ټولو د طرف نه به کافي شي. او پرسه که چا جواب ورنکو یو سړی په مانځه باندې ولاړ دی سلام یې وګرځه وروسته وعلیکم السلام دې ورته ووایي. خو دا جومات کې ته چې خلک راننوځي په دغه ټایم کې سلام د باقاعده سنت عمل دی د ټولو صحابه کرامو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کرم چې جومات ته راننوتو سلام به یې کوو.